د پاکستان تحریک انصاف بنیر قیادت ته چې کله نه ځوان قیادت راغلی دی نو د شمولیتونو یوه نه ختمېدو والا سلسله شروع شوې ده او په امازو کې خو بیا دغه سلسله هډو د ودرېدو نوم نه اخلي. تېره ورځ په نګری بخمیره کې د لیاقت خان ضلعي ډپټي جنرال سیکرټري تحریک انصاف او زرین خان رهنما پی ټي آی امازی فضل کریم خان تاج خان شادم سید جوهر نګری او نور ملګرو په کوششونو د 1 درجن نه سیوا خاندانونو سره تعلق لرونکي 120 کسانو د مختلفو پارټونو استعفا ورکړه او په پی ټي آی کې د شاملېدو فیصله وکړه. په دغه موقع د علاقې مشران او د پی ټي آی ورکران په ګڼ شمېر کې موجود وو. غونډې ته د لیاقت خان، فضل کریم خان، سرزمین خان خانپور، زرین خان، سید محمد باچا سره سینئر نائب صدر پی ټي آی بنیر کامران خان وینا وکړه. مشرانو په خپل وینا کې د عمران خان په ویژن، د کامران خان په صلاحیتونو او د موجوده کابینې په لیډرشپ باندې د باور څرګندونه وکړه او نوي شاملېدونکو ته تسلي ورکړله چې هغوی به په خپله فیصله خوشحاله وي. هغوی په مخالفونو ټکونه وکړل چې دا موضوع دپاره په خپل 15 کاله اقتدار کې هیڅ نه دي کړي. د هغوی وینا وه چې چا پسې سپکې خبرې خو نه کوي، خو د پی ټي آی پسې وینا چې څوک کوي نو د هغوی به جواب ورکولی شي. کامران خان خپله وینا کې وویل چې د 15 کروڑ روپو نه سیوا کارونه په امازو کې شروع شوي دي چې په اول فیز کې 40 بورونه شروع دي. د هغوی وینا وه چې که هغوی ته موقع میلاو شوه نو د علاقه ماضي خدمت په داسې وکړي چې د بنیر نورو حصو سره به دا به زمونږ ستاسو لپاره د شرم خبرې نه چې د عمران خان امیدوار بیلي او دا نور ګڼکپان میر صادق او میر جابر ګډي نو تاسو به په دې کې د موږ سره شانه بشانه ولاړې. یوازې شمولیت نه دی، زما دا امید دی چې د بیرنګ غیرتي خاوره ده، دا موضوع غیرتي خاوره ده چې سبا موږ د آهو بنیر نه ملګري پیغور رانږدي چې څه شو هغه شمولیتونه. خبره زه کامران صاحب په نوټس کې راولم چې اوس په دې 2-3 ورځو کې کوم شو هغې ډېر زیات نقصان کړی دی، بلکې د دې ځای په اخوا به هغې باندې ګاډې تل ډېر زیات ګران دي. نو زه کامران صاحب ته دا درخواست کوم او د دې مسافرو زموږ د دې غریبانو وروڼو دا یو اهم مسله ده. د دې مریضان دي په ګټونه راوړي چې فوري طور دې اعلان وکړي او شاور په ولګي چې سبا نه بېکار شروع شي. په جوانانو کې یقینا چې دا عقابي روح بیدار شوی دی او دوی اوس نه ټینګېږي، دوی په زنځیرونو هم نه ایسارېږي. دوی د قافله کې د منزل ته ځان خامخا رسول غواړي انشاءالله چې د عمران خان په قیادت کې به دوی او موږ ټول په شریکه باندې انشاءالله په دې مقصد کې الله کامیابوي. اغیار دی په زړګي د صبر لویه تیږه کېدي، اغیار دی په زړګي د صبر لویه تیږه کېدي. راتلونکي سباوون د خیره بیا د عمران خان دی. دور اقتدار زی راځي، دا د وخت او د حالاتو شی دی. الله کو وکړه او موږ یې واکمن کړو. دا اوس موږ د واکمن سره ملګري یو، زوام په 15 کاله تیر شوی حکومت، په 15 تیر شوی د تحریک انصاف حکومت امازي کې څوک ته چولکای عمر کار نشي خوله، جماعت چولکای عمر کار کړل. دا الله فضل دی، دا الله کرم دی. د محمود خان د صوبایي زمونږ چې سیام دی داغه او د کامران خان مطلب دا په مشره کې ان شاء الله د قوم ته سره سکار کیږي. دا د الله رحم دی، د کامران مهرباني ده. موږ به حد د دې شکر گزار یو، قدم په قدم لمحه و لمحه د کامران پلار مخکې د دې کامران هغه نیکه مخکې د دې خاورې محبت کوونکی وو. که دې د هغه پلار بچی وي، دې د هغه نیکه وصی وي، انشاءالله تعالی د امازي سره به همیشه خپل پت د امازي په شکل سره ساتي. NP نه څه غواړئ؟ NP پسې هم دومره خبرې مه کوئ، ځکه چې تاسو وګورئ په صوبایي اسمبلی کې د هغوی حیثیت وګورئ چې د هغوی څو ممبران دي. چې یو سړی سیاست چې کله که هغه د صوبې کوي او حیثیت یې د 4-5 ممبران وي، نو تاسو ماته ته ووایئ چې آیا دا د صوبې نماینده پارټي ده که نه؟
نو تاسو د هغې نور څه وایه خو هسې مړه دي نور مړي په ډانګونو مه وهئ باقي اوس الیکشن شو بلدیاتي الیکشن شو او په بلدیاتي الیکشن کې په ټوله صوبه کې 4-5 چیرمنان ګټل دي دا دې ته تاسو پارټي وایې زه خو هم چې دا پارټي د پانوس ته پارټۍ نه یم چې کله کله لاندې حیثیت ته تللې ده څلور موږ وایو چې سبا د الیکشن اعلان وکړي چې هغه دود که دود پانی که پانی شي چې پته ولګي چې د بوډۍ په خاوره څه دي الحمدلله موږ دا موضوع په خاوره باندې دلته ټریبیونونو په شکل کې کار شروع شوی دی او دا لومبی فیز دی دا چې ورته ستاسو په وساطت بیا یو خبر ورسوم چې بل ورځ په اسمبلی کې بیا پاسي چې اوس ما تاسو له د 2 کروړو روپو کارونه راوړي دي 100 کروړو راځي به د 15 کروړو روپو کارونه چې په دې خاوره باندې به کېږي تاسو به پرموټ کوئ واوره د میډیا په وساطت واوره چې د 15 کروړو روپو کارونه خدمت چې دي بغیر ممبرو پاکستان تحریک انصاف د خاورې له ورکړي دي او دلته به یې کوي انشاءالله خبره د کارکردګۍ ده د 15 کال نه په اسمبلی کې ناستې راشه د خاورې ته څه وښایه ضروري دا نه ده چې پېښور کې کښېنې او د افغانستان او ازبکستان او د پلانکي او د ډینګي خبرې وکړي راشه د بونیر د خپل حلقې خبره وکړه چې د 2 تحصیلونه دي او د پکې 2000 لیډ او نن راغلی 100 لیډو ته د هغې تپوس وکړه چې ولې 100 لیډ ته راغلی نو موږ د پاکستان تحریک انصاف د جنډې سره یو کو تحریک انصاف جنډې ته چا په بد نظر وکړو نو موږ به د سترګې راوباسو زما ورونو خبره وکړه د دې لپاره انجینیر زه رالیږم انشاءالله په دې 2-3 ورځو کې به تاسو راشي د دې روډ دا سروې وکړي چې د روډ فیزیبیلیټي وګوري چې دې کې څومره کار دی شیول به څومره ګنټې کار کوي نو په بل هفته انشاءالله تاسو ته به پکې د روډ کار شروع او تاسو کارونه به کېږي انشاءالله او بل دا تاسو په دې خبره مطمئن اوسئ چې تاسو ته اوس 40 بوره دي 50 بوره دي دا لومبی پیز دی په دې کې به کېږي په دې پسې به بیا زمونږ دا مشینري چې ځي دا به چملې ته معمر باچا دی لځي معمر باچا د هغوی کمیټي چې کوم کارونه وي انشاءالله تعالی هغه به پکې کېږي تاسو له به دلته روډونه له کس راځي نو هغه روډونه چې وشي نو بیا به روډونو دپاره چملې ته ځي او چملې هغه مشینري به واپس دلته راځي دا تسلسل به جاري ساتو انشاءالله زه پرون بل ورځ هم په دې کې میټینګ کړی دی زموږ مزید سکیمونه چې دي په دې هفته 2 کې به انشاءالله ټنډر شي چې تاسو په کومه ورځ پیټۍ ته ووټ غورځوئ په پیټۍ په ورځ به هم انشاءالله پاکستان تحریک انصاف په دې خاوره باندې کار کوي او انشاءالله ترقي او بیا مې ستاسو نه دا امید دی ستاسو نه دا زما د همزولي مشران دي کشران دي زما د سپینلوبي مشران دي بالخصوص نوجوانان تاسو به ورځ نه قضا کوئ او هر در ته به ځان رسوئ د پاکستان تحریک انصاف دا سوچ به رسوئ د عمران خان دا پالیسي به رسوئ چې د ملک لپاره څومره لایل دی د خپل وزیر اعلی خدمات به رسوئ او انشاءالله تعالی دا له ډاډګرنه در کوم چې تاسو خپلو رشته دارو ته تاسو خپلو دوستانو ته تاسو خپل پارټۍ ته خپل ځان خو شپه ورځ خو یو کړه نو چې کله الیکشن راځي او ووټ پیټۍ کولاویږي د سرې تاڼې نه واله د ایټۍ د خوړه پورې او د کړاکړه پورې انشاءالله تعالی د هر یو پیټۍ نه به د بیټ اواز روزي عمران خان اواز انشاءالله زه بیا تاسو د زړه کوم شکریه ادا کوم او دا مې تمه لرم چې انشاءالله دا تسلسل به جاري ساتئ او دا اتفاق او اتحاد د ټولو نه ضروري دی چې ستاسو اتفاقي ستاسو اتحادي کارونه به کېږي دا به تاسو تسلي ساتئ په کارونه داسې راشي چې اکثر پکې د مشرانو یا د خپلوانو ګیلې راشي ګیلې به بالکل نه راولئ تاسو به په یو پلیټفارم باندې ځئ صرف په یو سوچ پر ځئ او ما به خپل کشر ګڼئ چې انشاءالله تعالی زموږ امید دی چې د فار باچا او د ریاض خان د فنډونو نه چې هغه زموږ ډیډکټ چیرمن دی بل زموږ CNW منسټر دی که خیري وزیر اعلی د فنډ سره به د هغوی د فنډونو نه هم تاسو دلته حصه کوم په دې خاورې باندې اخره کې معززو مېلمنو د نوي شامل شویو کسانو په کورونو باندې د جنډې ولګولې او دغه خوندور پروګرام سرته شو دوا خان جانان وطن نیوز بنې